خلک ولګي جمیل دی وای دا به څه وجه راشي دا ګرميږي موږ دې لک فرید لک سب لیکن نن دا چمه خبر نن دا د عوامو د خلاص ملګری ټول څنګه کېږي دا د ملاقات موقع نه ملایږي جنازې رپس پر ملاقات موقع نه ملایږي مرګري چې ویډیو مخکې شي الحمدلله اول سنه بخليكم خير جنازه ډکه شوې ده او زه وایم چې نیم یې لکه دا سهل تاسو ډېر ټیم کې لاسونه ملاوئ لږه خواخۍ ته دغه کوي ملګرو ما یو څو خبرې مې اللهم وښیه یو څو خبرې ته کومه خو شرط دا دی چې کوم ملګري غواړي چې خبرې وکړو نو هغه ملګري خاموش شئ ملګري چې سفونه برابر کړئ سفونه برابر کړئ اللهم وښیه سفونه برابر کړئ اللهم وښیه سفونه برابر کړئ مهرباني وکړئ ملګري وروسته لاړ شئ مخکې علماو توهین مه کوئ عزتمند مسلمانانو منګه تاسو مرګري راغلي مرګرو ډیر زیات معذرت غواړو نت به خلک چې کم دي نو زه به وایم چې دا یو حصه کم چې دی دا په جنازګاه کې دی او نور کم خلک چې دی نه په لارو باندې دي دا شاته د خشکو روډ دی او دا کم د نوخار رسالپور مردان سر نه چې کم خلک راځي دا بل جنازه قدرمند یو بل جنازه م راورسېده انسان دی چې دا چې کوم بل جنازه راورسېده نو دا د دې ټوپکزن و او دی هم ورسره شهید شوی دی नौशेरा कला भाई एक भाई ने पूछा नौशेरा कला है ډېر بېحده خلک مخلوق را روان دي
دا د خیشکو روډ دی، کم چې د خیشکو 400 طرف نه کم خلک راځي، نو دا هغه مخلوق را روان دی. په لا تعداد خلک دي، سر نه معلومیږي چې دا تر کوم ځای پورې دا خلک. خو الله دې د دې ټولو راتګ قبول کړي او الله دې د ټولو بخانو کړي، او د دې د جنازه چې کم ده نو دا د الله د دې ملک دپاره د دې د قرباني دی الله قبول کړي، او د دې د برکت دی الله په دې ملک کې خیر او امن راولي. سیده 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 وای به ان شاء الله، الله اکبر به وای ان شاء الله. دا د ګراوند کب مرګري چې مونږ سره ګوري نو تاسو نیتو کې د جنازې ان شاء الله تاسو ته به پکې پوره ثواب ملاويږي، او الله به تاسو هم په دې جنازه کې په دغه طریقې سره شرکت کړئ، او نیت چې دی هغه د زړه په کار دی، ان شاء الله تاسو ته به بھرپور او پوره ثواب ملاويږي. ټیم پوره شوی دی چونکې خلک ډیر زیات را روان دي. یو ملګری وایي چې کم سے کم 10-15 لاک کسان را روان دي، او چونکې د دې د تعداد اړو څه حد نه دی معلوم، ځکه چې مونږ راتلو نو د نوښار نه راوالی دا روډ همدغسې جام و، په لکاو علما طلبا او صالحان نیکان خلک د جنازې کې شرکت کړی دی. تاسو هم نیتونه وکړئ چې کله جنازه ودرېږي نو تاسو هم نیت وکړئ په خپل ځای باندې چې هر ځای کې یې ستاسو دا جنازه به چونکې غیبانه ادا شي، او الله به تاسو ته هم د دې جنازې هغه ثواب چې دی په هغې کې به تاسو ته پوره حصه درکړي. او کنه ګراوند ډېر زیات وړوکی دی، او خلکو هم په دغه نیت به راغلي چې کیدی شي چې مونږ ورسو، خو چونکې دا ځای هم داسې دی، لارې تنګې دي او خلک لیټ روتي دي، د هغې وجې نه خلک چې دي هغه پوره جنازې کې قدرمندو نیت کوئ. زم دا سټینډ لګوم او دا جنازه کو. الله اکبر. الله اکبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. يو جنازة بلدا يو جنازة بلدا يو جنازة بلدا. دا دویمه جنازه چې کومه ده دا دې سره ټوپک دی ګرځو، دې سره ګارډ کې و، هغه هم ورسره شهید شوی دی، هغه جنازه هم ادا کېږي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قدرمندو جنازه وشوه. څنګه قدرمندو جنازه وشوه. کم خلک چې راورسېده او کم په لار وو، الله تعالی دې د ټولو دا راتګ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دې جنازې چې څونه برکات دي، څونه انوارات دي، الله دې ټولو ته په هغې کې پوره حصه ورکړي او الله دې زمونږ په حال رحم وکړي، الله دې زمونږ بخانه وکړي. جنازه یقینا چې تاسو به ښه برپور طریقې سره لیدلې وي، د خلکو هم واپسې ده او دواګانو کې مونږ هم یاد ساتئ او د دې علماو چې څونه قدر پکار دی، نو پکار دی چې مونږ هغه د دې په ژوند باندې قدر وکړو. ولې دا نه چې مونږ په ژوند کې دې پسې سپکې سپورې وایو، دې پسې خبرې کوو او بیا کله مړه شي او بیا مونږ داسې په جنازو کې ورپسې ګرځو. یقینا د هغې به خپل برکات وي، خو بهتره خبره دا ده چې مونږ د دې علماو قدر هغه مونږ په ژوند باندې وکړو. دا امبولانس دی جی، امبولانس کې جنازه پرته ده. او دا بله جنازه چې کوم ورسره شهید شوی او دا د هغې جنازه ده. ټوپکزنو ټوپکمار ورسره. قدرمندو دغه یو پیغام تاسو ته درکوم. ژوند چې هغه پوره شوی دی، بل دنیا ته سفر دی، خو هغې چې مونږ ته کوم تعلیمات پرېښي دي، کوم بیانونه یې مونږ ته کړي دي، هغه که په خوشحالۍ کې دي، که په غم کې دي، که هغې په خندا کې کړي دي، که هغې په غوسه کې کړي دي. مونږ اسماعیله غاله کې کېنه، بره وخېژه
ډېر خلک د کتو کوشش کوي او داسې اطلاعګانې راځي چې په خلکو پکې څه چلونه هم کېږي، دواګانې کوي، ډېر زیات مخلوق دی، ډېره بېحده ګرمي هم ده چې الله دا خلک په خیر خیریت واپس ډېره زیاته ګرمي ده. او خلک هم ډېر زیات رش دي، داسې ټایم کې د سړي ساه بندېږي او کم چې د ساه بیماران وي هغې ته ډېر زیات مشکل شي په داسې وخت کې. نو دواګانې د خلکو ته هم کوي، ډېر مشکل دی او ډېر تکلیفونه یې برداشت کړي دي. قدرمنو بار بار دا خواست کوو په خلکو پکې څه چلونه هم کېږي، ډېره زیاته ګرمي ده او ډېر زیات رش دی، ګرمي ده، رش دی، دې وجې نه کم چې بیماران دي هغې ته پکې ډېر زیات تکلیفونه دي. نو دواګانې کوي چې الله هغه خلک هم په خیر خیریت سره بوتلی کړي. دا وګورئ دا یو عالمي دین دی، خلکو پې د څادر سورې کړی دی چونکې دا د علماو سره د محبت هغه نتیجه ده. الله دې مونږ او تاسو ټول د علماو قدرمند جوړ کړي، قدردان جوړ کړي. ډېر زیات رش دی، د رش د وجې جنازه اوس هم لا هملته کې ایثاره ده. څه کې محمد صادق کې بس خلک بالا ځي چې ګاډی لړ شي او ګاډی بالا ځي. خلک بالا غشي رش کم شي که نه دا مرتګر وړه بس بنې ولاړې چې دی نه روځي رش چې کمیږي هم نو دې کې هم نیمه ګنټه لګي. ګاډی نه دی او ګاډی تللی نه شي، لاره جام ده اصل کې. باغ سړو ته دا بخو چاغه سړو ته خریدو دا ډېر دا خلک د ګاډي درنده دا ګاډو له بلاره څوک ورته یار د دې له بلاره ورته خو ویلو نه ګاډي ودا مې راځي کم ځای ده نام مبارک ده هر ځای نام مبارک ده کم
de yo de muy para más څنګه کار یې ستاسو څنګه جناب ah sabre que ya el grupo de manera que para que se salga que yo tengo yo sé que دا څوک مولانا صاحب دی شیخ رحیم الله صاحب هم راغلی و کیدی شي هغه وي نیم خلک بعد شو زبانی دک خبره ده کنه بیا مونږ هر عالم چې دی نو هغه عالم مونږ ومنو چې کله زمونږ د سترګو پناه شي بیا چې سر او تندر سره بیا وي كذا مولانا شيخ جنازه دا خو هغه کې وو در ادم خیل در ادم خیل چې دلته دا خو دې داسې وړي دا داسې وي کوم هغه لار هم جام ده هغه لار باندې مشکل دی ولا كلمت गाड़ी माते किसी हम बस पास सेट रहता होगा ना हाल तो मखलूक मसले राजी है قدرمندو جنازم لاړ اعظم تاسو اجازه غواړم په دغه یو څو خبرو باندې
چې مهرباني وکړئ ټول علما چې دي هغه تاسو ته بار بار لګیا دي چې نن سبا د علماو خلاف کوم یو منظم سازش روان دی زمونږ په دې ملک کې خصوصا نو مونږ او تاسو ته ټولو ته دا پکار دي چې مونږ د علماو ملاتړ جوړ شو د هغې په ژوند کې د هغې قدر وکړو د هغې په لاس کې لاس ورکړو د هغې خدمت ته خپل ځان ونیسو د هغې څه قسمه هغې ته مشکلات راځي مونږ په هغې کې هغې سره برپور تعاون کوو په دغه یو څو خبرو باندې تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان